अस्सलाम वालेकुम सासो होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा दे टाइमिंगा प्राइवेट ग्राउंड चकरपड़िया की वलाड़ यू और द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यो अजीम जलसा था और पदी की काफ़ी खलक पाकिस्तान द हर कोने न खलक रागली दी और दी की उजन रो रागल पर मोटरसाइकिल रागल दे दिन तपूस को चिदे कम दिन रागल दे राशे तासुम हो रहे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रो कम जे सकुद अली मुझे अली او په دې موټر سایکل باندې راغلی जी सर او تاسو دلته کې راغلی تاسو راتلو مقصد څه دی زموږ خو د عمران خان سره بلکې د پی ټی آی ګورنمنت سره او بلکې چې کوم د اسلام سره مینه کول غواړو د مینې دپاره راغلي او تقریبا دنه پهله تقریبا 30 سال وشول دا حکمرانان تل راتلل او نن ټول حکمران جو بل ته کنزل کولو او نن ټول یو ځای شوي دي نو آیا عمران خان ټیک دی د خلک ټیک دي زه په خپل د مولانا صاحب کینډیډیټ وم مولانا صاحب له میوټ ورکاو او د مولانا صاحب په ځای باندې می خپل د سره ورکاو دا وینه می ورکوله او خلکو سره به می جګړې م کولې خبرې ته وکړه دا خو خبره داسې وروره چې مولانا صاحب کله زرداری پسیزي او کله چې کم دینو نواز شریف پسیزي او نو مولانا صاحب په یو ځای باندې ودرېږي نه په دې وجه لکه خبره داسې ده چې موږ د مولانا صاحب نه لکونی خپه شو او موږ د عمران خان موږ لا نکور را کړ دې نه لاله پیسې را کړ دي خبره وره ټول خلک د عمران خان دغه کوي و عمران خان منګي وکړه او دا وکړه خو صرف دا یو څو خبرې موږ په عمران خان کې ولې یو په عمران خان کې غیرت ته ډېر غیرتی سړی دی अच्छा ये आपकी उम्र तकरीबन है बुजुर्ग हैं माशाल्लाह आपने काफी हुक्मरान देखे हैं मैंने लेकिन 78 से आप किस हुक्मरान को दिल से चाहते हैं जो मुल्क के लिए इस्लाम के लिए अवाम के लिए और माशरे के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी इमरान खान को अल्लाह ताला मदद देगा हिम्मत देगा जी इनके सारे को मुंह काले होंगे ये इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं कर सकते ना मियाँ साहब कर सकते हैं ना कसूम नवाज कर सकती है ना मौलाना कर सकते हैं अल्लाह ने इसको इज्जत दी है अल्लाह साहब को रिस्क रोज़ी देता है अल्लाह ने इसको दिया हुकूमत इंसान हम इसके साथ हैं इनको सज़ा देनी चाहिए चोरों को सज़ा देनी चाहिए बस हम ये चाहते हैं अल्लाह ताला इससे भी अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इसके होंगे बल्कि और देना पुख्तना कहूँ दे कम देना रागल दे जी रावलपिंडी राजा बाजार د تاجرانو چرمن من زه د باجوړ قومي اتحاد زه دا خبره کومه تاسو موږ د خبره تاسو کوو جی خبره دا ده چې نن تقریبا پی ډی ایم کشمیر سرینگر باندې هغه راغلي ناشتي بلاول دغه نه روان دي نون ولا مر روان دي آیا د خلکو حقایق څه دي دا خلکو حقایق دي چې مخکې به بوري خړلې پیسې وسې به ته جوړې په بن شوې دي درې کاله کې خان صاحب منګه د مرنه بچو ډون عملې برابر کېده او مدومه پالیسی به کوله روپۍ راکوا دا څه کوي مو قسم په تخرم روپۍ راکوا خلک ولا څه پروا نشته د پښتنو یې نه جوړه کمزوري و مطلب دا عملې کړل نورې پینه وایي خان صاحب دا یو را منګه خدای را کړې او زه ټول پښتنو ته ویم نن یو تاریخي ورځ ده نن عمران خان یو لاین ډرا کړی دی د نیکۍ او د بدۍ نن د پاکستان د عوام اصل نن چې کوم د امتحان دی هغه د نیکۍ سره ورتېدل غواړي یا د بدۍ سره لیکن څومره چې ما کراوډ ولیدلو او څومره چې زما ایکسپیکټیشن و د هغه نه په لکونو په حساب باندې کراوډ سیوا دی او زموږ لا چې کوم په لارې باندې کې مقابلې دي هغه را روانې دي دا د څه دپاره د حق او د سچ دپاره نن چې کوم د یو جهاد روان دی زموږ مستقبل دی زموږ د نوجوانانو مستقبل دی زموږ د یوت مستقبل دی نو هغه نن ولاړ دي پاتې شول د دین په نوم باندې چې کوم دی سیاست کول د هغه سیاست ختم شولو باقاعده چې کوم دی ما پر لارې باندې را روان وم نو ډېرې بینرز لګولي وې د نون لیګ والا نو په هغه کې چې کوم دی نواز شریف لاس برا کړی مل یاره دا نور چې کوم زموږ د اخرونه دي دغه نوملیګ د پارټۍ نه هغې غورارل په دې دا کم خر لاس ود کړی دی دا چېرته دی نو دا داسې بېشعوره او دا داسې بېشعوره کارکنان دي چې زه د دې اندازه هم نشي لګولی چې یو سړی چې کوم دی زموږ د عدالتونو نه سزا یافته دی سزا یافته مجرم دی او په امریکې کې ناست دی او زه د اریان یم چې یار پوره د 2 کالو نه د ته میډیسن نه میلاویږي بلکې 3 کاله وشو ده نواز شریف تللی دی باره تقریبا ټول په دغه علاج نه دی شوی او څه پته لګي چې هغه وي چې هغه تقریبا قریب به راشي دا څه خبره ده نه دا هیڅ خبره نشته د دې نه په دوکه تللی دی صحیح شوه دروغ وایي چورلټ دروغ وایي او عمران خان چې کوم دی تاسو د دې مرګ نه تپوس وکړو عمران خان چې کوم دی هغه د حق او د سچ لپاره ولاړ دی نن چې کوم د عوام راغونډ شوي د پاکستان د 500 صوبو نه غالبا د کشمیر نه ګلګت بلتستان نه د کراچۍ نه د یو ځای بل ځای دا پښتانه کم د موږ نورونه چې کوم راغونډ شوي د حق لپاره راغونډ شوي دي مولانا فضلالرحمن غله راغونډ کړي غله ځان ته کېنولي او عمران خان امت مسلمه راغونډه کړه او ځان ته کېنول په دې کې مسلم امت چې دی هغه راغونډه کړه مسلمان یو کو هغه یوازې پاکستاني لیډر نه دی ټول
ټول امت مسلمان لري ډېره مننه تاسو موږ اجازه غواړو تاسو هوست غلام مصطفی او کیمرامین ویسرا مخکنی پروګرام پورې الله حافظ Watching CID News Network Islamabad.